كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. سورة مريم ترتيبا د سورتون د قرآن 19. په نزول کی 44. په نزول کی 44 بعد الفاتر وقبل الطه. زمانہ د هجرت حبشه نه مخکې نازل شوی دی. دیکھیں ربط دار د باقی شبہو رفقی بطور تتمہ. د باقی شبہو رفقی بطور تتمہ. خلاصہ دیکھیں د دریو فریقونا رفض شبهاتو کی. انبیاء مقربین او ملائک. دیکھیے د دریو شبهو د دریو فریقونا رفض شبهاتو کی. د دریو فریقونا رفض شبهاتو کی. انبیاء او ملائک او مقربین. د حضرت زکریا علیہ السلام تفصیلی بحث کی د پاره د اصلاح د یهودو د نصاراو. ودارنګه د مشرکینو د عربو. ابراهیم علیہ السلام ذکر هم دی، د عیسی علیہ السلام دی، زکریا علیہ السلام دی. د نور انبیاءونه اجمالا بیان کړي. د نور انبیاءونه اجمالا و د دریونه ابراهیم علیہ السلام، عیسی علیہ السلام، زکریا علیہ السلام. دینه تفصیلا بحث کی د پاره د اصلاح د یهود او نصاراو او د مشرکانو د عرب. باقی انبیاءونه اجمالا بیان دی. د یو اعتراض جواب دی پکې چې دا فرقې څه کولی نشي نو خلک ورته آواز ولې کوي. نو جواب دا دی چې دا د باغیانو تحریک دی. دا د باغیانو تحریک دی. و آخر کی مسئلہ توحید. آخر کی مسئلہ توحید. کاف یا عین صاد. کاف نوم د قرآن دی یا نوم د دې صورت. علی سے بچ کر دعا کولا نو مخکې به دا وي یا کافا یا کافا یا عین صاد یا کافا یا عین صاد. او مراد دینا اسم د الله دی. یا اسماء صفتی دی چې په اول کې د الفاظ راځي هغه اسماء مراد دي. یا اسماء صفتی چې په اول کې دغه الفاظ راځي. کاف کریم یا کثیر یا کافن. او ها هادی.
او یا من علی یا چې دا من علی او عین د عزیز نه یا د علیم نه عزیز یا علیم او صاد د صادق نه یا بل معنا ده چې کاف الله کاف او ها الله هاد او یا يده فوق الايدي او عین عالم او صاد صادق سفر دوران کې با صحابه کرام په زور دعا کوله او نبی علیہ السلام ورته انکم لا تدعون الاسم تاسو حکومت آواز نه کوئ کاف یا عین صاد ذکر رحمت ربک دا اول سوال جواب ذکر رحمتک هذا ذکر رحمت ربک یاد کا قصه رحمت در خپل چې بنده کړم په بنده خپل کړي او زکریا علیه السلام باندې کله چې आवाज وکړ خپل आवाज غره وای او دې رب زما کین رسیدلې زما ته انی وهن العظم یقینا سوسوی دیاړو کې زما واشتعل الراس شیبا ولم بشوی دې سپین شوی دې سر زما لیکن ولم اکن بدعائک ربی شقیا الله رب العالمین زو بلن استامنه بدبخت نه ما چې بل چاته आवाज کوم یا نومید نه ما وإني خفت الموالي توسل له پایز خپل سره وإني خفت الموالي او زه یریږم د پاتې شونو خلکونه مې ورای چې وروسته زمانه دي وکانت امراتي عاقره او ښځه مې شنډه ده فابلی من لدنک ولی اسباب ختم دی الله نورا کې مال خپل طرف نه ولی او صد پاره یې رسونی چې میراث وېسي نو میراث وېسي د یعقوب علیه السلام وجعلوا ربي رضيا وګرځي رب زما غلره غوره او رضيا مرضيا فعيل بمعنى مفعول یا زکریا اے زکریا علیہ السلام یقینا منزیر درکو تعالی په غلام چنم داغه یحیی بی دانم الله پټه خو دے یا مطلب دا چې د دو هغه کسانو په منځ کې پیدا شوی دی چې ظاهري اسباب ختم لکه څنګه چې حسن حسین الله پټ ساتلی لم نجعل له نه دې ګرځولې ما دلته من قبل بخا سمیه هم نامه یا په صفاتو کې قالو زکریا علیہ السلام اے رب زما څنګه وې زما پر غلام وکانت امراتي عاقره او خزم شانده او یقینا زر رسیدل من الکبر دې بډاوال نه ایتی یا وچوالی بالکل ټیک شوی ما وجود مې وچ شوی دی رګونه مې وچ شوي دي قالو مې جبریل امین یا وی الله پاک دا شانې کوي قال ربک ویل رب ستا دا کار په ما باندې آسان دی یقین ما ته پیدا کړی من قبل مخکې او تنویر چې
وی دا لبه زما وګرځه ما لپاره نشانه چې خلکو ته خو دا اندازه ولګي چې دی بوډا سړي د بچی څنګه پیدا شو. نو مطلب دا دی چې زه به ځوان شم یا به مې ښځه ځوانه شي یا به دواړه ځوان شو. ربي رب زما څنګه وي زما كانت امرأتي عاقر وقد بلغت من الكبر عتيا. قالوا يا الله پاک كذلك دا شان کی دا کار په مونږ آسان دی یقین ما پیدا کړو تعالی مخکې او تنوي چې شي. قال ربي رب زما وګرځي ما پر نشانه. قالوا يا الله رب العالمين نشانه ستاره الله تكلم الناس تو خبر نشي کول خلق صلی الله دریش پی سویا برابر. نور روت دے پا قوم خپلونه من المحراب او د مریم سره میوی لیدلی وی یا مریم وانا لکی هذا قالت هو من عند الله. دا بی موسیٰ میوی کم زن راغلی اللہ طرفنا خدای دل بی موسیٰ میوی ورکولی شی مالا بی موسیٰ مزوی رکی. نروت على قومي فقوم قلنا من المعراب دم معرابنا نوحي وكرما غيطان سبحوا تسبيح بانا بكرة وعشية صاروا بيغا. يا يحيى اي يحيى عليه السلام واخل كتاب پیدا شو نبي ورتوي كان ديت اندماج یا علیہ السلام واخله کتاب په طاقت سره او مورکړو د لپو سبیه پړو کوالي کی وحنانا او شوق من لدن خپل تر نو زکات پاکي وکانه تقیه دی او پاک صاف او احسان کون کیو دی په مور پلار من نو دی جبار عاصی یا نافرمان. او سلام دی په دمنه په کوم وخت دی پیدا شو په کوم وخت دی وفات کیږي او کله چې را پورته کو حیا ژوند دی. یحیی علیہ السلام زمانہ کی یو جابر اور ظالم بادشاہ هغه ډېر عیاش او دا غر ویره وه هغه ډېره زیاته حسینه جمیله دوی ډېر ویرې سره به زه نکاح کړو خلکو ورته ویل خدای دې غر کړه دا خو ستا ویره ده. بهرحال ده د هغه مور هم راضي کړله او دی هغه نکاح ته هم تیار شو. یحیی علیه السلام قوم راپورته چې دا څه معامله روانه ده. یو ځل یې د دې مور دې جنې ته ترکیب وښودو چې شراب به وڅښي په ده به هم وڅښئ چې کله دی تا سره لاس نږدې کوي نو ورته وایي هغه پورې ما سره نه شي نږدې کېدی څو چې یحیی علیه السلام دې نه وژلی. یحیی علیه السلام یو کور کې دی معلومات وکړو جاسوسان وګرځېده. یحیی علیه السلام یې چاپه وغورځوله ګرفتار او یحیی علیه السلام یې ذبح کړ. نو یحیی علیه السلام نه ساه نه وته او وینه نه ودرېدله دومره وینه ترې روانه وه چې کلي لارې کوڅې د وینې نه خړوبې شو وینه په مخه بهیږي خلک حیران دي. په ګاونډ کې یو بل بادشاه و هغه کمزوره خدای سره ډېر توفیق کړو هغه اچانک په دې بادشاه باندې حمله وکړه او دا بادشاه یې د تیغ د لاندې کړه هغه ښځه یې مړ کړه مور یې ولې مړه کړه او وزیران یې ولې مړه کړه 70,000 لښکر یې ولې مړ کړه. چې کله 70,000 کسان پوره شو نو دلته کې یحیی علیه السلام وینه ودرېده او سر یې په قلار شو. اوس هم فلسطین کې یو غر دی اوچت یو غار دی پکې په هغې کې یحیی علیه السلام دا سر یا ټوله جسم دنده کړی هغې مې له پاسې لیکلي دلته کې رأس د حضرت یحیی ابن زکریا رضی الله تعالی علیه الصلاة والسلام علی نبیه. واذکر فی الکتاب مریم د دویم سل جواب برای اصلاح نصارا
چې د دې خو به خاوند د زوی شی دی جواب یاد که قصه د یاد که په کتاب کې قصه د مریم علیه السلام کله چې دا جدا شو د خپلنا مکانا شرقیه زي مشرق طرف ته فاتخذت من دونهم نوین سره سوا د دین حجابا پرده نو رولګ ما دې ته روحنا روح خپل طرفنا خپل روح فتمثل لها نو شو د هغې دپاره بشرا سویه سړی برابر نوري متشکل شو قالت ویدی انی اعوذ بالرحمن یقینا زه پناه غواړم په تا د مهربان بادشاه نه منک استانه ان كنت تقیه که نیک قالت انما انا رسول ربک یقینا زستا رسول درستا لأهب لك غلاما زکیه چې درکم تعالی را غلاما زکیه الک مزدار فاعل الله دی قالت ویدی ان یکون لی غلام څنګه وشي زما بر بچي او نه در رسیدلې ما ته نه مسه کړې زه وسړي ولم اكو بغي او نه زه بیکاره خزه قالوا اذا ملک كذلك دارنګ کې الله رب العالمین ویل دی رب ستاسو دا کار په مومن آسان دی ولنجعل آية للناس وعلي حي لنبين عظمة قدرتنا لنبين عظمة قدرتنا شزما قدرت خلقو ویلی لنبين عظمة قدرتنا ولنجعلو چو گرزو منگا غیل نشانه پار د خلقو رحمت د خپل طرفنا او دې کار مقضی یا فیصله کړی شوی فحملته فانتبذت فابره تعقیبی ذکری عبدالله ابن عباس وی چې نه میاشتې د دې امیدو په خلاف د قول نورونه پادری پاندر اعتراض کی چې عیسی علیہ السلام بیت اللحم کې پیدا شو وجل کی او قران کې وی چې دور دراز مونږ ورته چې غوي زویا قران کې خدام نه دی ویلي چې دور دراز خو یو طرف ته ویلي مکان قصیه جدا زی ته یو طرف او اوړي کې خلق ثوري د ونه دلان دي تړي کنه جدا غجلو می کنه او که تورات کې د سره غل هغه کتاب تحریف کړي فحملته فانتبذت نو حمل واغس فانتبذت نو جدا شو دا لاړه دا په دې حمل سره مکان قصیه زی جدا تا فاجاء المخاض نورا غیغت المخاض درد لنگانه فی او راویست دی لرا درد لنگانه علاج زی نخلت یمون دا کجولتا قالت ویدیم یا لیتنی افسوس متو قبل هذا مړوی پخاد دینا او دې ته आवाज شوی او چې ستا زوی به کېږي او هغې نه به خلک خدای جوړي نو دا په دې وجه باندې دا خفه و فنادا نو آواز و توش من تاتیا لاندې دینا تاتیانا مراد قرب چا آواز کرلی جبریل امین لغات القرآن وی لغات القرآن کی دی چه فنادا من تحتیا من بطنها
او من بطن چا آواز کړل عیسی علیه السلام آواز کړل الله تحزنی چې مغم جنه کې افواد د مرغوب بن راځي قد جعل ربک یقینا ګرځول لرب ستا ته تکلانزستانه سریه چینا مولانا آزاد مانا کې سردار یعنی داسې بابرکت بچی وي چې وچ ځای کې به اوبه پیدا شي او خرماګان به پیدا شي وچ نه ونه نه د بچی د پیدایش وخت کې ښځې له مزیدار خرما ورکول اوبه ورکول دا ښه شي ووزي إليك راتن وزان تبجز النخلة مندا كجوري وبغرزي تاتا رطبان جنية كجوري مزداري فكلي خرا وشربيسكا وقري عينا أو يخا كسترق أقبلا أو كخكاري شتات يو بشر يو كس نورتوه يقن ما نظر کرل مهربان بادشاہ دا پارا دروجي ز خبرنا کوم نن روز انسيا دا وسړي سره و زمون په دین کې دانشته دی یو ښځې خبرې نه کولې ابوبکر صدیق ورته وی ان الاسلام قد هدم هذا فاتت به قومها تحملونه راغله قوم دا غي تحملو چې دا حمل ورسره قالوا ده وی دی قوم یا مریم اے مریم لقد جئت شيئا فريا یقینا تا خو پیش کړه شی ناشنا یو زنانا په دې د سوق گزارو کدا غیلاس شل شو بلې زنانا دې ته کنزل کوله چاړې شو له ګونګې شو یا اخت هارون اے خور دارون یا ضرور نمو یا تقوا کی بمثل دا غوا یا دا قوم دا غنوا ما کان ابوک امرا سوء نو پلاستا ناکارا سڑے پد وما کانت امک بغیہ نو مورستا کنجر ناکارا دی اشارہ وکړه حضرت عیسی علیہ السلام تا قالوا دی کیف نکلمو څنګه خبرې کومه من هغه چا سر کان فی الماضی صبیا چا په زانګو کې وړو کې ده ويكلم الناس في المهد وكهلا سورة مائدة کی ترشی قال دی انی عبد الله زبند الله رب العالمین اکرل الله رب العالمین ما ته کتاب وجعلنی نبی یا غرزولم ز پیغمبر وجعلنی مبارکا اور زی غرزولم برکتی معلم الخیر چکون دکیم زواو ثانی حکم کلمات فی الصلاة فمان زسرا والزکاة بزکاة سر معلوم تحییٰ ترسو پوری چیزو جون دیم حیات متعارفہ وبرم بوالدتی زی احسان کون کیم پمور پلی اور نئی دے گرزول مالا جبارا شقیہ جبار ظالم او خونخوار بدبخت سلام دی په ما مې کړه چې پیدا شوم کړه چې مړ او کله به چې پورته شم حیا ژوندې باسي جسمانی مراد دی دا عیسی زوی د مریم قول الحق الذي قلت قول الحق یا هذا قول الحق خبر د مبتدا محذوفه وینا حق آغا وینا دا فی یمترون چی دی پائی کی شکی ما کان اللہ ندے اللہ رب العالمین پارا مناسب ان یتخذا
زجر دې چې جوړ کړي من ولدن ځان لپاره نائب ولد پاک دی الله رب العالمین کله چې فیصله وکړي د یو کار نو وایي هغه ته یقول وایي هغه ته کون شا فیکون اوشي یقینا الله رب زما دی رب ستاسو دی مقصود دا دی بندگی کو د الله رب العالمین دا لار برابر ده نه اختلاف کو ډېرو جماعتونو من بینهم جواب د سوال مقدر خلکو اختلاف ولې کړی دی باغیان دي که روبرو د دې فویل الذین کفروا ملاقات دي دا کسان لپاره چې کافران دي من مشهد یوم عظیم دا زیدلو درلوی د ورځې لوی اسمع بهم وابصر اسمع بهم وابصر معنی دا ما اسمعهم وابصرهم يوم القيامة على أنهم في الدنيا في ظلال مبين ما أسمعهم وأبصرهم يوم القيامة ما أسمعهم وأبصرهم يوم القيامة على أنهم في الدنيا في ظلال مبين ويا ذا ما أسمعهم إمام السبيوي يعني سوي أي شيء أسمعهم أي شيء أسمعهم أو إمام أخفشوي الذي أسمعهم شيء عظيم الذي أسمعهم شيء عظيم او چې په کوم ورځ راشي مونږ ته لكن الظالمون ظالمان نن ورځ په غلطه ښکاره کړي او یرا دوی لره یوم الحسره یوم الحسره د ورځې د افسوس نه دا ورځ ده چې مرګ به راویستلی شي فی صورت کبشر په صورت د یو پیسه یا د ګټ کې او بیا به یذبحو دا مرګ به بیا ذبح کي مرګ به بیا څه کي ذبح وکي بیا به وویلی شي جنتیانو ته ادخلوا خلودا داخل شي همیشه لا موته مرګ نشته او اهل النار ته به وایي ادخلوا خلودا لا موت او چا ویلي چې یوم الحسره هو یوم القیامه او دا اقتصار د یوم على الظرفیه نه دی بلکې على المفعولیه دی اذا قضي الامر کله چې فیصله شي کار او دې په غفلت کې هم نه دې ایمان نه راوړي انا نحن نرث الارض دلی بابا رحمت الله علیه دلته کې لوی عالم تر شي اځ کې کلو فات کې د آیت وی انا نحن نرث الارض یقینا موږ میراث وروړو مکه اج په دې کې دې موږ دې الله ته واپس کړی شو واذكر في الكتاب ابراهيم دریم سوال جواب اصلاح برای مشرکین دا مجسمه جوړه کړو ابراهیم هم دې اصل کې عبرانی کې دې آب راحم آب راحم نبی او رسول کی عموم خصوص من وجه دې رسول چې نوې دین وسري او نبی صاحب د وحی رسول چې دا نبیومي او رسولومي واذكر یاد که قصه د ابراهیم علیه السلام په کتاب کې یقینا د صدیق النبی یقینا د صدیق نبی
اذ قال لابي کله چې وی پلار خپل ته یا ابتي زما پلار لم تعبدو ولې عبادت کې ما دا وصله يسمعون چې ناري ولا يبصرون ولا يغني عنك شيئا او کفایت نشي کولستانه دیوشي یا ابتي اے پلارا ابتي لما تعبدون بندگی کو تاسو ما دا وصله چې ناوري ولا يبصرون ولا يغني عنك شيئا نشي کفایت کولې نشي له کولستانه وشي یا ابتي زما پلارا إني قد جاني قرن رغل ما تدعلمنا أغسي شيء چنه رغل تاستا فاتبعني تابداریو که زما أهديك وخمتا دا صراطا سوي لار برابر اے زما پلار لا تعبد الشیطان بندگی مکو دا شیطان یقینا شیطان دا مهربان بادشاہ دا پراسی یا دشمن دے یا ابتی اے پلار انی اخافو یقینا زیرگم چوب استاستا عذاب د مهربان بادشاہ نو نشه به تاسو دشمن څه به تاسو شیطان لپاره دوستان قالوا with اراغب انت عن آلیتی یا ابراهیم څه مخړی ته زمونږ د آلیونه ابراهیم اراغب صيغه اسم فاعل معتمد بر مبتدا معتمد بر حمزه قسم ثانی د مبتدا ده او انت فاعل دا صد مصد خبر د مبتدا او مبتدا سره د خبرنا قسم اول د مبتدا او خبر محذوف دی چې حاصلون دی د افعال عامون اڅوک وی چې تقدیر د خبر ته ضرورت نشته ځکه اتمامي په فاعل باندې راغلی اتمامي په فاعل باندې راغلی لئن لم تنتهي لكم نشوي نو پکانو ولو بمون تعالی را واجرني مليا او جدا بشي زمانه مليا همیشه قال دي سلام عليك سلام دی پتا منی سلام دی متارکت سأستغفرك ربي زردا چې بخنه وغواړي مستار پارا ما بکتا تا رب زما چې کله ته مسلمان شي انه كان يقينا دا الله رب العالمين په ماونه مهربان دی جدا کېږم ستانه یا جدا بشم نواد ربي جدا کېږم یا جدا بشم ستاسو نو هغه څوک چې تاسو بلې سوا د الله رب العالمین نه او بلم زه خپل عسى الله اكون بدعاء ربي شقي امید دی چې نشم زه په دعا او بلنه د خپل منیا شقي یا بدبخته فلما هر کله چې جدا شو د دینه هغه چې بندگی کوله دوی سوا د الله پاک نه هم بخاغت عیسی علیه السلام یعقوب علیه السلام او دا ټول نبیان او بخدوی ته عطا مې ورکړه بخشش مې وکړه دوی ته من رحمتنا د رحمت خپلنا حظا عظیما وجعلنا لهم او مګرځوي د پاره لسان صدق علیا جبا د نیک نامه واذكر في الكتاب موسى ادعاء چکم دا بک اللهم اجعل لي لسان صدق في الاولين وفي الاخرين يا علي او یاد کړه قصه د رحمت در خپل د موسی علیہ السلام په کتاب کې یقینا د خالص کون کې وکانه رسولا دی رسول نبی ذکر د عام پس د خاص ونادينا اواز کړه موږ دته من جانب التور الايمن په طرف دا کوئی تور خي طرف ته په خي طرف نو قربنا ونزل کړه ما د لرنجي اجرګي لپاره
راز دپاره بخلی مانده ته رحمت خپلنا هارون علیه السلام چې ورور د نبي مذکر فی الکتاب اسماعیل یاد کړه قصه په کتاب کې اسماعیل علیه السلام یقینا د صادق الوعد یو سړي سره وعده کړو یو کال پاللی و نبی علیہ السلام یو ځل یو سړي باندې کړو 3 ورځې انتظار وکړ انه کان صادق الوعد او دیو رسول نبی وکانه امر آل او دو امر کو آل خپلتا مانزه سره په زکات سره وکانه عند ربي مرضی او دې پنځ طرف باندې غوړو واذكر في الكتاب ادريس او یاد کا قصه د کتاب کې د ادریس علیه السلام او دا اول نبی بعث فی الارض بعد آدم دا آدم نورستو دی راغله او دا اولنی نبی خط بالقلم چې په قلم باندې خط لیکل ونظر فی النجوم وخلط الثياب کپڑے ګنډلې وهو من اجداد نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام په نیکونو کې وره دا خبره غلط ده چې د ادریس ځکه وایي چې د کتاب ډیر لوسته واصل خبره دا ده چې دا عبرانی لفظ دی غنی بیا خو تنوین پکار دیم خلق دا وایي چې د اسمان ته د فرشتو د پاره خو ته دلته کې درځي د کپڑے جوړي هغه ملک الموت سره دوستانه و نه غزان سره برو خېجو عبد الله ابن عباس نے روایت دی چې ادریس علیہ السلام رفع الله الى السماء او بیا راکوز کې به وفات شو و یو حدیث کې داري چې په حدیث د اسرا کې اسرا بعبده چې انه فی السماء الرابعه انه كان صديقا النبي ورفعنا وقرتكړه ما دلره مکان علی یاز اوچتا ځنې روایت چې د بارک راغلی چې د بار اسمان ته د ژوندې خط دا ضعیف روایت اولئک الذین دا خلق دې چې انعام کړل الله رب العالمین په دې باندې د نبیانو من ذریه آدم د اولاد د آدم علیه السلام نه وممن حملنا مع نوح ودا چانه چې ما سره کړی دي ما نوح د نوح علیه السلام سره ومن ذریه ابراهیم و اسرائیل او د اولاد د ابراهیم علیه السلام د اسرائیل علیه السلام چې یوسف علیه السلام وممن دا چانه چې ما ورته خونه کړل غوړه کړی دي ما کله چې ولستې شي په دې باندې آیتونه مهربان بادشاہ نخروا سجدا وبكيا نو ارتاویږي ورځيږي هغه ته سجده ته او داسې سجدا وبكيا جړیدونکي فخلف من بعدهم خلف نو راغل رستر دینه نالایق خلق چې ځای کې دین لرا تابعداري وکړه د خواهشاتو زرد چې یو ځای بشي د ګمراهۍ سره مگر چې توبه استلام علیه وکمل نیک دا کسان داخلي کې جنت ته او ظلم بونی شری سره وشي جنتونو د وسیدلو یاد با انګورو التي چې وعده کړل مهربان بادشاہ د بندګانو خپل سره په غیب باندې یقینا وعده تراتللی نا غوري پدې کې لغوا بهوده خبر الا سلاما الا قيلا سلاما سلاما سورۃ واقعہ 26 نمبر آیت
او دې لپاره په دې کې رزق دی فيها په دې کې بکرة وعشية سار او بیګا دا هغه جنتونه دي چې ورکو مونږه په میراث سره بندګانو خپلو ته من کان تقیا څوک چې نیک وي من کان تقیا من الشرک وما نتنزل الا بامر ربك ملائک باندې الغیب نه نه او په خپل وی چې مونږه د الله په حکم راځو وما نتنزل من رازو الا بامر ربك مگر په امر درفستا باندې او دی الله پر هغه چې مخکې زمونږ دی چې زمونږ رستوري ما بین ذلک چې مين زمون کې مين د دې کې دي وما كان ربك نذر ربستا نسيه يرون کې رب د اسمانونو د زمکه دی چې مين د دې کې فعبدو تفریدا بندگی کو دا الله رب العالمین ټینګ شپه عبادت د الله رب العالمین ایسشته ایسه معلوم دی تاسو ته له دا غبارکی سمیع همنامه یا برابر ويقول الانسان شکوا وی انسان کله چې زمړ شمه لسوف اخرج حیا بیا بزرا پورتشم ژوند اولا يذكر الانسان نه د انسان خلقنا چې ما پیدا کړل من قبل بخا ولم يكن شيئا نو شيء وربك لنحشرنهم اسمی دی پربستا منی خامخا جمع کم دوی لرا شیطانان بیا بیا حاضر کما چاپیر دا جانم جیسی یا پڑ مخی پراتو سر بیلان دی خپیوی باندی ثم لننزعنا دې خو یو وجه دا کنه چې زمکه چې مفرد ذکر ذکر ده چې د زمکه خو ارزین هم راغلی کنه ارزی بل ځکه یو ذکر راځي د زمکو د لپاره جمع سي هم راغلی او سماوات هم راغلی او روایت کې هم راځي په هر زمکه کې نبی دی په شان د نبی ستاسو بل اسمانونو د یو اسمان د بل اسمان په منځ کې اتصال نشته د زمکو د یو زمکې د بل زمکې منځ کې لږونه اتصال دی د دې وجه نه دا په یو حسابي اسمانونه چې دي دا جدا جدا حسابي نو بل چې دا کله ارزن چې دی کنه خو مصدر دی مصدر باندې کله د جمع اطلاق هم کېږي کله د مفرد هم کېږي بل غټه خبره ده چې د جمع صيغه یو ځکه د زمکو لپاره مستعمل ويقول الانسان هو انسان اذا ما کله چې زه مړ شم لسوف اخرج یا زر به راپورته کړل شم ژوند دی او لا یذکر الانسان جواب شکوا اسنه انسان یادې انسان چې ما پیدا کړو هغه من قبل بخا او نو دی او شیف ربک قسم دې پر ابستامنه خامخا راپورته کوم دوی لره شیطانان لره ثم لنحذرنهم او بیا حاضر کوم دوی لره حول جهنم چاپیر جهنم جسیه پړ مخې پراته به براباسم من کل شیاطین د هر ډلې نه ایهم اشد علی الرحمن چې کوم یو په دې کې سخت دی په مهربان بادشاہ باندې عتیه په نافرمانی کې هر هغه څوک چې سخت وي په مهربان ذات په نافرمانی کې واشد على الرحمن نو ايهم موصول اشد صله او صدر صله محذوف
چې هو اشد علی الرحمن او هو مبتدا. ثم نحن عالمون بیا منګه پوهېږو په هغه چا باندې هم اولا بها صلیه چې هغه ډېر نږدې دی بیا دغه دوزخ ته صلیین په داخلېدو کې. وإن منكم إلا واردها او نشته دی هېڅوک ستاسو نه مگر تلونکی دی جهنم ته. کان علی ربک دا دې په رب ستا باندې حتما مقضیه لازم مقرر الا تحلة القسم. درې بچي د چا مړه شي هغه به ډال وي د جهنم نه د بچ کېدو، خو چې دی پې صبر وکړي ای مسلمان ګورې بیا بچ کو موږ هغه کسان چې متقیان دي او پرېږدو ظالمان فیها په دې کې جسي یا پړ مخې پراته سر په چپه او کله چې لوستې شي په دې باندې آیاتونه زما بینات انصاف ویا کسان چې کافران دي یا کسان چې مؤمنان دي کوم یو د فریقین نه غوره دی مقام په مقام کې و احسن ندیه او ډېر ښایسته دي په ډول ډال کې ندیه په مجلس کې. وکم اهلکنا قبلهم من قرن او څو میلا کړي دي قبلهم مخکې د دې نه من قرن پیړۍ هم احسن اساسا چې دوی ډېر زیات ښایسته په سامان کې ورئیا او په ډول ډال کې. قل ورته من کان فی ضلاله زجر دی څوک چې په ګمراهۍ کې فلیمدد له الرحمن مدا نو مهلت به ورله ورکړي مهربان ذات ښه ډېر تر دې پورې چې ویني هغه چې واده کولی شي دې سره یا عذاب یا قیامت. فسیعلمون پس پوه به شي من هو څوک دی شر مکانا ناکاره په مرتبه کې واضعف جنده او کمزوری دی په لښکر کې. ویزید الله الذین غواړي به هغه کسان زیاتوي به الله رب العالمین هغه کسان چې په هدایت دی هدایت د هغې والباقیات الصالحات صدقه جاریه ورته وي علم نافع ولد صالح او باقیات صالحات وردی پنیز درب سامنی ثوابن په ثواب کې وخیرا او وردی مرد دا په انجام کې. افرأیت الذین کفروا شکونا تخویف اخروی اتأملت فرأیت اتنوی یا کسان چې کافران دي انکار کې د آیتونو زمانه. وقال اوی دوی لأوتین مالا وولدا را بکړی شي موږ ته مال او اولاد. اطلاع الغیب حمزه پر د استفهام اصل کې دی اطلاع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عهدا څه په غیب خبر دی یا د الله نه لوځ واستلی څه کله داسې نه ده هرګز. سنكتب زرد چې موږ لیکو ما سیقولون چې دوی وي ونمد له من العذاب ازیاتو موږ دوی لره د عذاب نه مد دا خډیر ونرثو او میراث وړو موږ ما سیقولو چې دوی وي ویاتینا فردا را بشي موږ ته یوازې جوړې دي سوا د الله رب العالمین نه آیا یکون لهم چې شي د دې پر عز امداد کوونکي کله د سینه د سیکفرون به عبادت انکار وکړي د عبادت د دینه ويكونون عليهم ضد او شبه ديما مخالف. الم تر ان ارسلنا الشياطين على الكافرين حيث نویني چې موږ را لېږو شیطانان په کافرانو باندې توزهم عزا ورته کوي دوی لره ښه زیات په نافرمانۍ کې په نارواو کې. او زیات چې دی په سرکشۍ کې فلا تعجل علیهم تلوار مکه په دوی باندې انما نعد لهم عدا
یقینا اندازه کو منګه د شمارلو د دې د خبرو یا شمارو منګه د دې هر یو کار دوی لمن خطه کو یوم نحشر المتقین بشارت دے کله چې راجم شي متقیان مهربان بادشاہ ته فردا وفدا ډلې ډلې ونسوق المجرمین تخفیف یفری او بوبت دې شي مجرمان الی جهنم ته وردا لا یملکون الشفاعة خصوصی مضمون نبی مالکان د شفاعت الا من اتخذ عند الرحمن مر اغسوکو جواب السلام یا ربان باسان لوز وقالو اتخذ الرحمن شکو دا ویدوی جو کرل اللہ سان پر زوی نائب لقد جیتم یقیناً پیش کتا سو شیئن اددا شیء ناشنا یا ناکار تکاد السماوات نزدې د اسمان يتفطرنا چې ټوکړي ټوکړي شمنو د دینه وتنشق الارض او تیری شي زمکه وتخر الجبال حدا او واولزي اور پیږي غرنا پر پیدو سره یا واولزي غرنا حدا پر پیدلو سره ودوت او دزکوي ودهود پیژنه ودود لکه ستانو کوتسي وي پښتانو کې پښتو کې ورته ملا چرګ کوي ملا چرګوټ تاسو ملا چرګوټ وای مانګک ته څه وای منجوټو کوم شوټ ها موشو پاسې کوتم وی کنه تاسو دې شي پاسې ته نږدې کنه چترالیګ نو چترالیان هلته کې او تاجکستان ته نږدې دي کنه فارسي د خاص تاجکستان ته نږدې دي حد هدهد ته هدهد څه کوي چې د کله کینی کنه د خپل غسره تاج نه هغه رقیږي حد ان دعوا للرحمن ولدا بان دعوا للرحمن ولدا ځکه چې دوی بلد مهربان بادشاہ د پر ځای نائب وما ينبغي للرحمن او نه دی مناسب مهربان بادشاہ د پر جوړ کې ځان د پر نائب ان كل من في السماوات والارض ندی دا ټول پاسمانونو پسمکه کې الله الرحمن مگر راشي مهربان بادشاہ تاب دا جزا بندگان یقینا ضبط کړی دوی له وعد د شمار کړی دی له عد په شمارلو سره وکلهم او رابشي دا ټول یوم القیامت پرز د قیامت یوازې یقینا کسان چې عمل کینې زرد چور بکې ته مهربان بادشاہ ود د محبت فانما يسرناه متعلق د ټول صورت سره یقینا ما قرآن سن کړی بلسانک وجب اسلامه چې زیر اور کبه سره متخیان وتا وتنذر به قوم اللد او یره په سره قوم جګړه کوونکي لد جګړه کوونکي وکم اهلکنا قبلهم من قرن اتصوم علی کړي من قبلهم مخکې د دین من قرن پیړی هل تحس منهم اس محسوس کړي تاسو د دینه یو کس او تسمعوا لهم رکزا یا اوریدلی تاسو رکزا معمولی آواز د خپو غلی آواز ته رکزا وي حمس د خلی معمولی آواز ته وي حمس او رکزا د خپو کشت رکزا وي بسم الله الرحمن الرحیم طه